هر یو میاش هر یو وخت چې کوم دی دا قیمتي دی او هر یو لمحه د وخت هغه هر میاش وي هغه قیمتي کول پکار وي ځکه زما ستا په ژوند کې یو سیکنډ هم داسې نشته چې هغه سیکنډ بیکاره وي د هغې څه قدر او قیمت نه وي یو منټ زما ستا په ژوند کې داسې نشته چې دا یو منټ دا بیکاره دا قیمتي نه یو ګنټه یو ورځ یو شپه دا دومره قیمتي دي چې یو سیکنډ یو منټ یو ګنټه زما ستا نه تېره شوه که چېرې موږ او تاسو زه اکثر دا وایم او په سکولونو کې ماشومانو ته همدا خبره کوم چې زمونږ یو سیکنډ دومره قیمتي دی که چېرې بالفرض یو سیکنډ زما ستا نه په لهو لعب کې بې فایدې ناسته ولاړه کې او لهو لعب کارونو کې تیر شي او په هغې کې موږ نه د دنیا څه حاصل کوو نه د آخرت څه حاصل کوو هیڅ قسمه څه پیدا په هغې کې موږ بیا نه مومو څه محنت تګ او دو پکې ونه کړو او زموږ نه او ستاسو نه دا وخت تیر شي نو موږ به په کروڑاو روپۍ ورکړو خو دا یو سیکنډ موږ د بیې نه شو اخیستی دا یو منټ موږ د بیې نه شو اخیستی دا دومره قیمتي دي او نه زموږ سره د دې قیمت شته چې تېر شوي اوس 1 بجه ده 1 بجې نه مخکې چې څومره ټایم تېر شو خو یو سړی په کروڑاو روپۍ ورکوي چې یاره دا دې واپس شي دوباره دې اوس په دې ټایم کې 11 بجې شي ټوله دنیا قیمت کا خو دی به پر یوس باندې دا ټایم په 11 بجې باندې کېږي که خپله ګړۍ به یوسي لیکن دا واپس کېدی نشي نو هر یو ساعت د مسلمان دپاره دا قیمتي دی دا یو ډېر لوی قیمت لري خو که موږ او تاسو دې ته سوچ وکړو دا هر یو میاشت چې په موږ او تاسو راځي هر یو کال راځي او تېرېږي دا ډېر قیمتي وختونه دي دا زموږ او ستاسو نه بې ځایه لاړ نه شي هر یو میاشت چې راځي دا د عباداتو د هغې سره تعلق وي هر قسم چې کوم دی زما ستا د ژوند څومره لمحې دي د هغه پکې تېرېږي